علامه باقر مجلسی بزرگوار یو شاګرد و سید نعمت الله جزایری نامه وه. هغه هم صاحب کتب د ډېر کتابونه لیکلي د ډېر عظیم شخصیات و. هغه خپل ځای کې یو مرجع و عظیم شخصیات. دوی خپلو منځو کې خبره کړې وه، وعده یې کړې وه څه څوک زر مړ شولو برزخ حالات به ورته بل ته خوب کې رسو برزخ حالات به ورته وایو. البته دا هر چا طاقت کې نشته څه خپلې مرضۍ سره شاته خپلې مرضۍ ته کس ته لاړ شي خوب کې برزخ حالات وایي. د هغ چا قدرت طاقت کې دی چې هغوی دغې دنیا کې شهیدانه زندګي کړې وي، دې دنیا کې ځانه حساب کاستی، دې دنیا کې داسې زندګي کړي چې ځان یې باور وي. دغه شاګرد او استاد خپلو منځو کې دا وعده وکړله چې څوک زر مړ شولو بل ته به خوب کې رسو برزخ ټول قبر ټول حالات به ورته وایو. ښه سوچ وکړو پروردګار څه خلته اسان حساب خالي بنا لټوي بنا هو صرف معمولي غوندې کې یوه بنا درته لټوي څه حساب داسې اسانو کې اسان حساب واخلي حسابا یسیرا. یقینا استاد عمر زیات و باقر مجلسی بزرگوار وفات شولو دنیا نه لاړلو. وخت تیر شولو یوه دوې هفتې ووتلې سید نعمت الله جزایري بزرگوار انتظار کې دی اما خوب کې ورته نه راغللو. یوه ورځې باندې ایسه راغللو باقر مجلسی قبر ته. قبر باندې ډېره ژړا او فریاد و او بکا یې وکړله څه استاد ته خو ما سره وعده کړې وه څه څوک مخکې مړ شولو هغه به بل ته خوب کې رسي برزخ حالات بیایي معرفت کې اضافه وشي. استاد ته خو ما ته حالات نه وویله ایسه مقابر باندې ژړا ژړا کې خوبیولی شولو. ایسه کله خوبیولی شولو قبر باندې د خوب کسي علامه مجلسی بزرګوار یې ولیدلو. ډېر ښکلي روغ محل کې دی، ډېر ښکلي روغ ځای کې دی، ډېر عالیشان ځای دی، ډېر ښکلي روغ باغونه دي، بهشت کې د زندګي کوي. سید نعمت الله جزایري بزرګوار ورته وویله څه زه تا ته انتظار کې وم چې ما ته حالات وایي د برزخ څه حالات دي، څنګه تیر شوي، څنګه حالات تیر شوه، څنګه حساب کتاب د وشولو، قبر کې څه حالات وو. ایسه نور ټول حالات ورته ویله خپل ځای کې کوم ځای ساسې ما مقصد یې عرض کوم. علامه مجلسی بزرګوار ورته وایي ایسه کله یې ما عملونه پروردگار ته پیش ول ما ته غږ وشولو مجلسي چې دروړلی دي دا ډېر دروند غږ دی څه مجلسي چې دروړلی دي ما ته خپل درس و تدریس و کتابونه را مخکې کړل. ایسه دا ټول یې ماله رد شول. وویله چې ځنو کې د شاید ریا شامله دی، ځنو کې د خپل مقصد شامل دی. ایسه بیا ما ته هغه نه وروسته نور عملونه المنځونه ور مخکې کړل. ایسه المنځونه یې ما رد شول. څه دا څه المنځونه اوس سوچونه او فکرونه د وکې کول د دنیا غله روژې مو وړاندې شوي هغه هر چې رد شولې ډېر خفه شوم ډېر پریشان شوم خدایه چې وکړم. ایسه سترګو نه مو اوښکې روانې شولې بعد حالاتو کې هم څه به کوم. ایسه یا منه پروردګار طرف نه هاتف غیبی نه آواز وشولو مجلسی و اعمال وجنه د نجات بیا مندلو. ساغه اعمال مو سره ذهن کې آنه و فکر کې مانه و خطورو کې آمانه و سره یاد کې آنه و هغه کوم اعمالو څه مجلسی څه یوه ورځې باندې تلیارې کې روان وي تو سترګې غړولې یو کاس و څغه ډېرو خلکو ګیر شپیر وتنه تونه تو خلکو ویلو ټکولو بعد رټې ورته ویله څه کله تور مخکې شولې پښتنه د وکړله څه دا ویلې وایو څه وجه دی څه جرم یې دی خلکو ورته ویله څه دغه ایمو قرضدار دی ایمو قرضه دی ورسره ایمو پیسې دي ورسره م ته د قرضه نه راکوي. وخت کاس ویله څه ما سره هېڅ څه نشته زه خالي لاس یم ما سره هېڅ نشته. هغه ټایم کې تا کاس ته زړه وځروېدلو ته ویله څه دا کاس پرېږده وایي چا څومره قرضې وي زه یې ادا کوم. ټولو قرضې تا ادا کړلې صرف دغه عمل وجې نه تا ټوله بد عملونه نظر انداز شول ټوله ښه عملونه دا قبول شول جنتي شولې. اندازه مو ولګوله څه پروردګار بنا لټوي دومره آسان حساب خلی څه بنا لټوي. هغې دغې معمولي غوندې کې موږ فعل وجې نه سلامه مجلسي بزرګواري مو سره سوچ و فکر کې آنو دغه وجې نه
قبول شولو دی وجنه بهشتي شولو.